أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تورتوا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیروا فی الارض وگرزی تاسو پزمک کی ثم انظروا او بیا اگوری تاسو یا سوچ وکی تاسو کیف کان عاقبت المکذبین چه سرنگ شویو انجام ده هاغی کسانو چه هاغی تکذیب کولو پیغمبرانو تاو دین اسلام تے ده دروغ نسبتو نکول قل تورت اوائے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمن ما فی السماوات والارض د چا د پار دی هاغسا چی دی پا اسمانونو کی او پزمک کی د اسمانونو د زمک دا مخلوقات د چا پا اختیار کی دی د چا پا قبضہ کی دی قل تورت اوائے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم للہ چی دی دا ټول خاص پا قبضہ پا اختیار پا قدرت دا اللہ کی کتب علی نفسه الرحمہ لکلی دا اللہ تعالی لازم کری دا اللہ تعالی پا خپل ځان باندی مہربانی لرا رحمت لرا پا خپل فضل و احسان سرا لیجمعنکم خام خواب جمع کوي دغه الله تاسو لرا الى یوم القیامت هغه ورځ د قیامت لا ریب فیه چې هیڅ شک نشته دی په هغې کې د هغې په واقع کېدلو کې الذین هاغ کسان خسروا انفسهم چې هغې تاواني کړو خپلو ځانونو لرا فهم لا یؤمنون پس دوی ایمان نراوڑی پا دی ورز دا اخیرت ولہو او خاص دا اللہ دا پاردی ما حغس سکن فی اللیل والنہاری چه حغ آرام کوي پشپاو پورس کے یا ساکین دی پشپاو پورس کے یا مانا دا چه اسیگی پا دی زمانہ کی دا شپے دورزی نمراد زمانہ وهو السمیع العلیم او دغ اللہ دے اوریدن کے او علم والا قل تورت اوائے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اغیر اللہ اتخذ ولیا آیا علاوہ دا اللہ تعالیٰ نا بغیر دا اللہ تعالیٰ نا زونسم سوک دوست فاطر السماوات والارض حق اللہ چی پیدا کون کے دے پناشنا طریقے سرا اسمانون لرا اوزمکی لرا وهو یطعمو او دغ اللہ خوروی پٹول مخلوقاتو باندے خوراک ولا یطعم او حصوک نشی خورولے پا دغی اللہ باندے قل انی امرتو تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انی امرتو بے شک ما تا حکم کڑلے شوے ان اکونا چی شم دیز اول من اسلم اول مسلمان یا اول حق کس چی حق حکم منن کیوی چی حق حکم منی ولا تکونن من المشرکین او مکی گئی تاسو د مشرکاننا قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انی اخاف بے شک زیریگم ان عصیت ربی بالفرض کما نافرمانیو کرد اخپل رب عذاب یوم عظیم نزیریگم دا عذاب دا غورز لوینا من یصرف عنه یوم اذن پس دا چانا چوال ولیشو پدغی ورزمان دی عذاب فقد رحما یقینا رحمو کو اللہ تعالی پدوان دی وذالک الفوز المبین او ددا کامیابی لویا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ او کچرتا
ورسوي تا ته الله تعالی څه تکلیف فلا کاشف له الا هو نو بس نشته دی څوک لرې کوونکی دغې تکلیف لرا دغې ضرر لرا بغیر د الله نه وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ او که در ورسوي تا ته الله تعالی بخیر څه خیر لرا فهو على كل شيء قدير نو بس دغه الله دې په هر څیز باندې قادر قدرت لرونکې وهو القاهر فوق عباده او دغه الله دې غالب او زورور د پاسه د بندگانو خپلو وهو الحکیم الخبیر او دغه الله دې حکمتونو والا او خبردار ذات قلت ورته ووایه اے نبی علیه السلام ای شیء اکبر شهادتا سوک زیات لوی دے په اعتبار د گواهی سرا قل اللہ تورته ووایه اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی یک یو اللہ شهید بینی و بینکم گواه دے پمین زماو پمین ستاسو کی وَأُوحِيَ إِلَيَّ او وحی کرلے شوی دماتا هذا القرآن ددی قرآن پاک لِأُنذِرَكُمْ بِهِ دپار ددی چه زویروم تاسو لرا به پدی سرا ومن او حغی چا لرا بلغا چه ورسیگی حغت دا قرآن پاک اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى آیت تاسو گواہی ورکوي چې بشکا د الله سره هغه خدایان نور قلت ورته ووایه اے نبی علیه السلام لا اشهدو چې زه گواهی نه کوم داسې قلت ورته ووایه اے نبی علیه السلام انما هو اله واحد بشک دغه الله دې خدای یک یو معبود یک یو اننی بریء مما تشرکون بشک ز بری ما لا تعلق ما بیزار ما د هغه سره چې تاسو شریک وئ الذين حاکسان آتیناهم الكتاب چې مونږ ورکړې د هغې ته کتاب یعرفونه دوی پیژني حضور پاک صلی الله علیه وسلم لرا یا دوی پیژني دین اسلام دوی پیژني قرآن پاک دوی پیژني حق او حقیقت کما یعرفون ابناءهم لکه څرنګه چې دوی پیژني هغې زامنو خپلو لرا الذین هغه کسان خسروا انفسهم چې تاواني کړلو دوی خپلو ځانونو لرا فهم لا یؤمنون پس دوی ایمان نه راوړي